نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار صدق الله العظيم. سورة المزمل نهشتم پارا شلم نمبر آیت تھی. فمخی آیتن کی تہجد دمانزو فرضیت بیان شو. پدے آیت کریمہ کی تہجد بمانز کی نرمے او تخفیف ترغیب بیانی. کلچے تہجد منز فرض شو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعد تہجد کا ولد دمر اہتمام سر دخبو قدمنا مبارک بے اوپر سے دے. اللہ رب العالمین نبی علیہ السلام تا یو کال بعد آیت کریمہ نازل او دا تہجد دمانزو فرضیت منسوخ اگرزید. کلچ پنزم منزنا فرض شو نو دا تہجد دمانزو فرضیت منسوخ شو. البتہ اس ہم دا تہجد دمانزو استحباب برقرار پاتے دی. ذکا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم او صحابہ کرامو دا فرضیت دا منسوخ کی دو نباد بیا ہم دا تہجد دمانزو اہتمام کری دی. اللہ رب العالمین فرمائی کہ جب کوئیم پیغمبر علیہ السلامان تچھ دشپے تہجد ماندتا ولاڑے دشپے پدریو حصوں کی دو حصے یعنی دو سلسہ طول اشپا دری زائع کی نو یو حصہ خوب کے او دو حصے تہجد کی. جب دیب کوئیم کلا نیم اشپا تہجد کے پدیب کوئیم کلا دشپی دریم حصات تہجد منس کے پدے ہم زبوئیم. تاثرہ دا مومنانو او صحابہ کرام یو جماعت ولاڑی پاغیم زبوئیم. اللہ رب العالمین قادر مطلق ذات. اللہ رب العالمین فرمائی کہ داکار تاسو سر تنشی رسول یعنی ہر وقت کی تاسو دشپی نمشپا یا دریم حصہ یا دو حصے پدریو حصوں کی تہجد کول داکار گران دی. دا سر ترسول ہر وقت بہن نکڑی شد طول اشپا دری حصے کا مثال شپک کے شپد دو گھنٹے خوب کا او سلور گھنٹے تہجد کا داگران. یہ نم کا دری گھنٹے خوب کا او دری گھنٹے تہجد کا دام گران. یا دری محصے کا دو گھنٹے تہجد کا او سلور گھنٹے خوب کا دام گران. ار وقت دا سے نکی اللہ پاک فرمائے چہ داکار تاسو سر ترسول نشئی اللہ پاک تاسو باندے آسان پیار آوستا. فتاب علیکم فقرؤوا ما تیسر من القرآن. اللہ تاسو باندے دا نرمے او دا آسان پیار رحمت نازل سمرچ تاسو آسانی بس اقول تہجد کرو. یعنی دانچ ٹولش پر تاسو زان ستڑے کے یا نیم اشپا یا دری میں سگران کا سڑی 5 منٹو لنشی پاسے دی
او بیا نبی علیہ السلام و صحابه کرام خود دین مکمل پابند خلق چې تاسو دومره ځان ستړي کوي دا ډېر ګران کار دی الله پاک فرمایي چې اسانتیا مې در باندې راوسته څومره چې تاسو تهجد کولی شئ ځان مشقت کې ماچو وجه سره الله فرمایي په تاسو کې به څوک بیماران شي چې بیماران شي بیا به د تهجد پاتې څوک به په تاسو کې سفر باندې شي چې سړی په سفر یې فرض لمونځونه کې وړاندې والي او رستوالی راځي نو چې تهجد مونځ شي بیا خو ډېر ګران کله به تاسو جهاد کوئ نو چې جهاد ته لاړ شي نو هلته په مونځونو کې سړي نه وړاندې والي رستوالی راځي نو تهجد کې خو خامخا راځي چې څومره تاسو اساني اب کومره تاسو تهجد کوئ ضروری نه ده چې درې میسرې تاسو د شپې ودرېږئ یا د نیمه شپه ټول په ټوله په تهجدو کې تېره کړئ یا درې میسا ضروري نه ده چې څومره تاسو ته اساني توفیق پیدا شوي تهجد برقرار وساتئ بیا الله رب العالمین د فرض د مانځو حکم کوي چې تاسو پنځه مونځونه د فرض ادا کړئ اقیموا الصلاة منظور ادا کئی بیا تفسیر جلالین لکی چې اقیم الصلاة مراد اغا فرض پنځه منځونه مخکې تهجد فرض هغه فرضیت منسوخ شو پنځه منځونه فرض ادا کړي د معراج په شپه نبی علیہ السلام ته 50 منځونه ملو او بیا پنځه کمیدل نه پیرو کې 15 کم شو اخر کې 15 پاتې شو اب ته 15 منځونه تاسو ادا کړئ دویم تاسو زکات ادا کړئ د زکات مشروعیت ابتداءً په مکه مکرمه کې هجرت نه وړاندې دور کې شوی دی البته د دې نصابونه او د دې ترتیب تفصیل دا د هجرت نه بعد شوی حکم ابتداءً مکه مکرمه کې هجرت نه وړاندې او د دې د نصاب اندازې او تفصیل دا د هجرت نه بعد شوی الله جل شانه فرمایي تاسو زکات ادا کړئ او بیا فرمایي تاسو قرض حسن ادا کړئ الله د رضا لپاره تاسو صدقې وکړئ کوم مال چې تاسو د خپل ځان لپاره وړاندې کړه تاسو ته د دې بدله ملایي نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ځل صحابه کرام ته فرمایي وی تاسو کې داسې سوچتا چې د وارثانو د مال سره د خپل مال نه ډېره مینه ساتي وارثانو د مال نه د خپل مال نه د وارثانو د مال سره یعنی د خپل مال نه د پردي مال سره چې مینه ډېره ساتي څوک درکې شته وی نه چې داسې څوک نشته نبی علیہ السلام وفرمایل لږ سوچ وکړئ چې د پردي مال سره د خپل مال نه ډېره مینه ساتي وي نه چې سوچ وکړه داسې څوک نشته نبی علیہ السلام وفرمایل ستاسو مال دغه دی چې تاسو په خپل ژوند کې د ځان نه وړاندې ولېږئ او هغه مال پردي دی او د وارثانو دی چې تاسو د مرګ نه مال پرېښود تاسو کوم مال سره ډېره مینه ساتي د مرګ نه وړاندې چې کوم لېږئ هغه مو خوښ دی او کوم وارثانو ته جمع پرېږدي دا مو خوښ وارثانو ته پاتې شو آستانه دی د هغوی ستا کوم مال دی په ژوند کې دی د الله د رضا دپاره صدقې وکړي کوم ځای کې چې کوم ځای د نیکۍ ځای خاص ځای معلوم نه دی د نیکۍ په ځای کې خپل مال خرج کړه نو دا د صدقې ترغیب الله رب العالمین بیان نو فرمایي ان ربك يعلم انك تقوم ادنى یقینا استعرب فيږي یقینا ته پیغمبر علیہ السلام تو ادریږي ادنا من ثلثي الليل نزدې دوه حصو د شپې ته چې شپه درې ځایه کې نو دوه حصې ادریږي ونصفه او نیمه شپه نیمه ادریږي او نیمه خوب کې وثلثه او درې میسا شپه درې ځایه کې نو یو حصه ته تهجد کې او دوه حصې خوب کې وطائفة من الذين معك او یو جماعت ستا سره د مؤمنانو نه تم ولاړ تهجد ته صحابه ولاړ
والله يقدر الليل والنهار او الله پاک اندازه کون کی د شپې او د ورځې دی علم الله پاک پی الله تقسوه چې یقینا تاسو دا کار سر ته نشئ رسولی تاسو چې سونه تهجد کوي دا تاسو هر وخت ټول عمر نشئ کولی فتاب علیکم بس الله پاک رجوع کړه پتا سو باندې د آسانتیا فقرؤوا ما تيسر من القرآن پس تاسو لولي هغه چې آسان وي د قران کریم څومره چې تاسو آساني څومره چې تاسو مانځ کې لوستي شي څومره چې تهجد کول شي تاسو ته اختیار عالم ان سيكون منكم مرضى الله پاک ته معلومه ده چې یقینا زرد چې باز کسان په پتاسو کې بیماران شي واخرون يضربون في الارض او نور کسان سفر بکوي پزمکه کې یبتغون من فضل الله دی ولټوي فضل الله پاک واخرون يقاتلون في سبيل الله او نور کسان چې دی بجهاد کې د الله پاک په لار کې فقرؤوا ما تيسر منه پس تاسو لولي هغه چې تاسو آساني د قران کریم دا واقيموا الصلاه تاسو ادا کی منځونه فرض پنځو وآتوا الزکات ورکی زکات واقرضوا الله قرضا حسنا او ورکی قرض الله پاک تا قرض حسن وما تقدموا لانفسكم من خير او هغه مال چې تاسو وړاندې کوئ د خپل ځانونو لپاره من خير د سنیکې د صدقین تجدوه عند الله تاسو بمومي دا پنځ د الله پاک هو خیرن دا بهترین دی واعظم اجر او ډیر زیات دی په اتباع د ثواب سره واستغفر الله تاسو بخنو غواړي د الله پاک نه ان الله غفور رحیم یقینا الله پاک بخون کی مهربان دی واخر دعوانا